عمر رضی الله تعالی عنہ داغه دور خلافت ته 2000 صحابه دا د شام ته ولېږل چې د هغې امیر ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی دای مقرر کو چې ته به د دوی امیر او د فوج کمانډر چې دی نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دای مقرر کو چې تاسو لاړ شئ په شام باندې حمله وکړئ او شام فتح. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې په شام باندې حمله وکړه شام فتح. هرقل بادشاہ دا سره ډیر زیات فکر پیدا شو دا عیسائی وو چې مسلمانان خو زمونږ ملکونو تم را ورسېدل اوس به زمونږ ملکونه هم فتح کوي نو د غیر چاپیره خبر ولګو بادشاهانو ته چې زه په مسلمانانو باندې حمله کول غواړم زما سره امداد وکړي. نو هر بادشاه ورله د خپل وس موافق توجه ورکړو. نو مسلمانان 2000 وو او هرقل بادشاہ د مسلمانانو خلاف 10 لک فوج تیار 10 لک فوج. په دې کې د مسلمانانو نه کسان مرتد شو. اول مسلمانانو بیا مرتد شو دغه عیسایانو لته وو دا 18000 کسانو. نو دا 18000 کسان چې کم د مسلمانانو نه مرتد شو دام د 10 لک فوج سره مرګري شو. نو د مسلمانانو تعداد 2000 او مقابل کې ورته د کفارو تعداد 10 لک او 18000 10 لک رومیان عیسایانو او دا 18000 سره هغه عرب چې مرتد شو هغه ور سره مرګري شو. دی د هرقل بادشاہ د فوج چې کم کمانډر وو چیف آرمی چوته ویل شي د فوج مشر د هغه نوم دیارجان. د هرقل بادشاہ ډیر زیات غوسه شو. 2000 خلک راغله او تاسو د هغې مقابله نشئ کولی. شام درنه واغسته او زمونږ ملکونو ته خطر ده تاسو د هغې مقابله نشئ کولی. زه به پخپله جنګ ته وځم دا جنګ نور زه پخپله کوم. دې دیارجان ورته وویل د فوج چې کوم مشر و ته ما صرف دا یو ځل موقع راکړه 10 لکه فوج دی را سره ته خو دا 2000 کسان وایي ته خو شام وایي شام خو درلته اغلم خو د مکې او د مدینې فکر دی کوي هغه دې مخلم انت کوم مسلمانان ختموما ته ما صرف دا یو موقع راکړه. هرقل بادشاہ ورته سید دا موقع در سره ده دا 10 لک او 18000 فوج واخله او مقابله وکړي. دلته کې مسلمانانو ته خبر راورسېدو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ته چې هرقل بادشاہ د دیارجان فوجي په مشرۍ کې 10 لک فوج زمون خلاف تیار کړی دی. اوس موږ څه مونږ خو 2000 کسان هلته کې 10 لک خلک دی اوس څه وکړو. نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی مشوره راوغوښته د صحابه کرامو او دا د صحابه کرامو عادت و چې هر کار دی په مشوره سره د قرآن حکم دی کنه وامرهم شورا بینهم په خپل منځ کې به څه کوي مشوره کوي. نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی د صحابه کرامو مشوره وغوښته ایمانه مشوره راکړي. مونږ یو 2000 کسان هرقل بادشاہ فوج تیار کړی 10 لک څه وکم مقابله وکم کو څه وکم ماله مشوره راکړي. په دې کې یو تن فاسدو او هغه ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ فرمایله په زما مشوره خدا ده چې زه د شام نه زوم مدینه منورې ته شام پریدو زوم مدینه منورې ته وی زکه چې ډېر لوی فوج دی شام خو پرېږده واسې نه چې مدینه او مکه رانه قبضه کړي چېرته نو موږ به دلته ناست یو دوی به حمله په مدینه منوره باندې وکړي نو دا شام ورته پرېږدو خو چې هلته مدینې منورې ته لاړ شو هلته مورچې تیارې کړو چې هغه سنبال کړو. دا خبره چې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی واورېده نو ډېر سخت خفه شو او غوسه وله ډېره زیاته ورغله. وی کېنه داسې خبره دې وکړه چې زما د تمامو غازیانو هغه حوصلې دې خرابې کړې ته خبره وکړه. شام مونږ په کومو قربانو باندې اغستې دي د ابوبکر رضی الله تعالی په دور خلافت کې د شام دپاره مونږ کومې قربانۍ ورکړي څومره شهیدان ورکړي دي اوس به شام پرېږدو کافرو ته تا څنګه خبره وکړه چې دا ورته پرېږدي یو ځای مدینې منورې ته ډېره کمزورې خبرې دې وکړه کېنه تو. په دې کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه فاسد د ابو سفیان رضی الله تعالی د معاویه رضی الله تعالی فلار دی او دا د نبی رسول الله ډېر سخت دشمن تیر شوی دی په جاهلیت کې او په غزوه احد کې د کفارو هغه مشري ده کوله د کفارو د طرف نه مشري ده کوله امیر دی و خو وروسته بیا ایمان راوړی دی او په ایمان باندې ډېر کلک پاتې شوی دی او په دین اسلام کې بیا ډېرې بهادرۍ کړي دي. نو ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو زما مشوره دا ده کنه چې په دې ځای کې پاتې کېږو په دې ځای کې پاتې کېږو دلته د کوم ځای کې چې دلته مورچې جوړې کړئ. وی ځکه چې دوی مدینې منورې باندې ډایرکټ حمله نشي کولی دا 10 لکه فوج ډایرکټ په مدینه منوره باندې نه ورځي دا رومیان اول به دوی مونږ دلته کې ګوري ځکه د دوی سره به دا یری خو مونږ په مدینه باندې حمله وکړو د شا غاړې را باندې دوی راشي
نو اول به مونږ ختم یو چې مونږ ختم کړي هغې نه پس به په مدینه باندې ورځي اول به دې مونږ دلته ګوري نو دلته کې مورچې جوړو دا خبره چې ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی واورېده وی ابو سفیان څه ښکلې مشوره دې راکړه ډېر خوشحاله شو وی دلته کې به پاتې کېږو دلته جنګ کوو دلته مورچې جوړو خالد بن ولید رضی الله تعالی چپ ناست دی غلی ناست دی ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی فرمایي ای خالده ته خو څه ووایې که نه ته ولې چپې ته خو هم څه مشوره راکړه که نه ستا څه مشوره ده خالد بن ولید رضی الله تعالی فرمایل ای ابو عبیده زه د مسلمانانو خلاف نشم کولی مسلمانانو چې کومه خبره کړې ده زه په هغې کې ملګری یم اگر چې زما مشوره د دې داسې نه ده بل شان ده زما رای دا نه ده زما رای بل شان ده خو زه د مسلمانانو خلاف نه کوم هغې چې وایي دلته پاتې کېږو بس دلته پاتې کېږو ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل ای خالده کله چې تا موږ له مشوره راکړې الله په هغې کې ډېر برکت اچولی دی الله په هغې کې ډېر خیر اچولی دی بیا موږ شکست نه دی خوړلی ما له رای راکړه وی نشم کولی د مسلمانانو خلاف مسلمانان وایي چې دلته پاتې کېږو زه د دوی خلاف څنګه خپله مشوره ورکړم ابو عبیده رضی الله عنه فرمایل وی خالد بن ولید چې تر څو پورې تا مشوره نه راکړې زه مخکې څه کوم نه ما به ته مشوره ضرور راکړې ځکه ستا په مشوره کې الله ډېر برکت اچولی دی نو خالد بن ولید رضی الله عنه فرمایل وی زما مشوره هم دا ده چې جنګ کوو خو دې کوم ځای کې چې ته یې که نه نو که د جنگ خامخا کول غواړې د جنگ اراده دی نو دا ځای د جنگ نه دی کوم ځای کې چې ته موجود یې ای ابو عبیده دا ځای د جنگ نه دی خو خامخا د جنگ اراده دی وی څه وکړو وی تا ته پته ده چې زمونږ د عربیانو اسونه چې دي هغه ډېره تیزه منډه وي د عربو د اسونه یقینا په منډه کې مشهور دي وی زمونږ د عربانو اسونه ډېره تیزه منډه وي نو هغه په دې میدان کې منډې نه شي وهلی دلته خو ګیر چاپېره باغات وی ته څه وایي وی زه وایم چې لږ هغې طرف ته مخامخ د یرموک میدان دی خوشې بیابان دی نو هغې میدان ته به لاړ شو باغونه نشته خوشې بیابان دی نو موږ پکې اسونه چې څنګه ځغلو بیا ځغلولی شو او خوا کې دریاب هم دی نو اوبه به راته هم نږدې وي نو د اوبو مسله به راته هم نه زما رای دا ده چې د یرموک میدان ته لاړ شو ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی فرمایل بس زما د خالد بن ولید په مشوره عمل شابه سامان ګول کوي د دې ځای نه ځئ او د یرموک میدان ته ځان رسوئ شابه د یرموک میدان ته ځئ دې ته غزوه یرموک ویلی شي ځکه دا د یرموک په میدان کې یرموک ته ځان ورسوئ صحابه کرام لاړو یرموک ته ورسېدل دلته د هغې طرف نه د کفارو فوجونه راغلل 10 لاکه فوج د هرقل بادشاه راورسېد 10 لاکه فوج په منځ کې 3 میله فاصله وه یو طرف ته 2,000 صحابه کرام دي بل طرف ته 10 لاکه فوج د کفارو دی منځ کې فاصله څومره ده 3 میله ابو عبیده رضی الله تعالی زر خط ولیکو ځکه امیر په دغه وخت کې چې هغه عمر رضی الله تعالی امیر المؤمنین او دغه دور خلافت په مدینه منوره هغه ته خط ولیکو بسم الله الرحمن الرحیم اے امیر المؤمنین مونږ ته رالیږلي یو جهاد لا خو هرقل بادشاه زمون خلاف 10 لاکه فوج جمع کړی او مونږ 2,000 کسان یو مونږ جنگ کول غواړو خو مونږ ډېر زیات کم یو هسې نه چې سبا ته وایي چې زما صحابه کرام دي ولې بې ځایه ځای شهیدان نو مونږ ته د امداد ضرورت دی خو تا سره د جنگ صحابه کرام موجود دي نو مونږ له نور راولېږه دا خط یې ولیکو او عبدالله رضی الله تعالی عبدالرحمن رضی الله تعالی ته ورکړو عبدالرحمن رضی الله تعالی ته ورکړو وی دا اوس دا خط عمر رضی الله تعالی ورسوه مدینه منورې ته عبدالرحمن رضی الله تعالی د جمعې ورځ روان شو او 2 ورځې مزل یې وکړو او بلې جمعې له مدینې منورې ته راورسېدو عبدالرحمن رضی الله تعالی فرمایي وزه چې مدینې منورې ته راورسېدم د زوال ټیم و د جمعې ورځ وه عمر رضی الله تعالی په مسجد نبوي کې اودس کو د جمعې د مانځه دپاره یې تیاري کوله ځان یې تیارو امیر المؤمنین دی د جمعې د مانځه لپاره ځان تیاری جمعه وپړاوئ چې زه یې ولیدم ما ته وایي چې عبدالرحمن د کوم خوا نه رالې ما ورته وایي چې د شام نه رالمه حضرت وی چې تا خو بیا زما د ملګرو خبر هم ماله راوړی وي خیر علي په خیر علي وی ما وی چې او جي ستا د ملګرو خبر مې راوړی دی وی خط مې ورته ورکړ وی چې خط عمر رضی الله تعالی ولیده که نه وی دا رنګ بدل شو چې د مسلمانانو خلاف 10 لاکه فوج د کفارو راغلی دی بیا اودس یې وکړو ځان یې تیار کړو منبر ته وختو او په جهاد باندې بیان وکړو د جهاد متعلق بیان وکړو ډېر جذباتي بیان یې وکړو او بیا په بیان کې وی ستاسو ملګري ډېر بدګیر شوي دي 2,000 کسان دي او عیسایانو ورله 10 لاکه فوج رالیږلی دی د جنګ دپاره نو که څوک د هغې امداد کول غواړي ځان تیاروي سار ته چې هغوی پسې ځي جهاد بیان یې وکړو او چې کله د بیان نه فارغ شو که نه نو علي رضی الله تعالی راغی عمر رضی الله تعالی له عمره عبدالرحمن له خط ولیکه او په خط کې ورته دا ولیکه ابو عبیده رضی الله تعالی ته چې زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی د الله نه امداد غواړئ او جنګ شروع کوئ بس مونږ ته انتظار مه کوئ د الله نه امداد غواړئ جنګ شروع کوئ دا ورته ولیکه عمر رضی الله تعالی ولیکل پکې وی زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد بهتر دی د الله نوم اخلئ جنګ شروع کوئ زما درته اجازت دا خط عبدالرحمن رضی الله تعالی ورکوم
عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وي چې دا خط مې واغستو نو په باب حبشه باندې ووتم. عمرې له حج له تللی نو هلته کې باب حبشه او مدینه منوره کې یو دروازه موجود ده، باب جبریل او باب حبشه. په باب حبشه باندې ووتم، په اوښ باندې سور یم، چې روان شوم نو رایاد شو راته ما چې عبدالرحمن مرګ له روان دي. بیا پته نه لګي چې ژوندی راشه نو لږ خو د نبي علیه السلام د روضې مبارک دیدار وکړه که نه، راشه د ده دیدار وکړه او بیا ترې نه ځه، ځکه چې بیا هلته شهید کېږي بیا مدینې ته نشي راتلی. اوښ مې راوګرځو د نبي علیه السلام روضې ته رالمه. چې رالمه علي رضی الله تعالی عنہ، عباس رضی الله تعالی عنہ، فاطمه رضی الله تعالی عنها او عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا ناستي او حسنین چې دي کنه نو یو د علي رضی الله تعالی عنہ په غیږ کې پروت دی او بل د عباس رضی الله تعالی عنہ په غیږ کې پروت دی. دا پنځه واړه کسان دغلته ناست. ویزه چې علي رضی الله تعالی عنہ ولیدم ما ته چې عبدالرحمن څه ګوري تللی نه زر دا خطر سوا ما ورته وی چې ای علي رضی الله تعالی عنہ زم خو د نبی علیه الصلاة والسلام د روضې دیدار له لږ رالم او ما وی چې تاسو به راته لږ دعا به راته وکړي چې الله راته مزل اسان کړي. ما ته وی چې د عمر غونته سړی موجود دی خو هغه درته دعا وکړه دغه پوره ده که نه ځه د عمر غونته سړي درته دعا وکړه نو دا پوره نه ده. ما چې بالکل عمر رضی الله تعالی راته دعا وکړه خو تاسو اهل بیت تاسو د نبی علیه الصلاة والسلام خاندان یې خو تاسو راته دعا وکړه د نبی علیه السلام په روضې په خوا کې راته دعا وکړه زه به ډېر خوشحاله شم. عباس رضی الله تعالی لاس پورته کړو او علي رضی الله تعالی لاس پورته کړو. وی عباس رضی الله عنه دعا شروع کړه، وی د نبی علیه الصلاة والسلام روضې ته داسې لاس ونیو چې الله زه درته دا روضې والا د دې روضې دا صاحب درته وسیله کومه، د ده په برکت سره دی عبدالرحمن ته دا مزل لږ اسان کا، د ده په وسیلې سره دی عبدالرحمن ته دا مزل لږ اسان کا. وی دعا یې راته وکړله. بیا راته علي رضی الله عنه فرمایل چې عبدالرحمنه اوس خو ځه که نه اوس خو درته اهل بیت دعا وکړه اوس څه مشکل دی اوس ځه. عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وی زه روان شوم د خالد د ورځې مزل مې وکړو، د اتوار د ورځې مزل مې وکړو، وایي د څلورمې ورځ چې ما ذکر کېده که نه وایي زه هلته کې شام ته یرموک مقام ته رسېدلی وم، د صحابه کرامو د اذانونو اواز مې تر غوږو شو، د هغې طرفه د 2 ورځو مزل او د دې ورځو د څلورمې ورځ ته رسېدلی و. بیا دا ولې دا د اهل بیت هغه دعا وه، د عباس رضی الله دعا وه چې الله دا سفر ورته لنډ کړه، دا ورته اسان کړه. په د دې ورځو کې د 2 سفر د دې طرف د 2 ورځو سفر په دې طرف په 3 ورځو کې ما ورسېدم. خط مې ابو عبیده رضی الله تعالی ورکو چې د امیر المؤمنین خط دا دی چې ابو عبیده رضی الله عنه خط وکړو هغې کې دا لیکلي چې تاسو د الله نوم اخلئ جنګ شروع کړو. سهار شو چې کله سهار شو نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه صفونه جوړ کړو نو 3 صفه تیار کړو او د 2 زره صحابه کرام چې دوی جهاد ته ځان سره خپل بیبیانې بوستې وي جهاد نو 3 صفونه جوړ کړو د صحابه کرامو او یو غونډکۍ و د هغې نه شاته خپلې زنانه کېنولې او په غونډکۍ باندې ورته یو څو صحابه کرام د سکیورټۍ دپاره کېنول چې تاسو به د دې زنانو حفاظت. خالد بن ولید رضی الله عنه چې ووتو ابو عبیده دا څه کوي تا خو 3 صفونه تیار کړي او ټول صحابه کرام دې په جنګ کې ودرولي دا څه کوي. نو هغې طرف نه 10 لاکه فوج و هغې مقابلې ته صرف 15,000 کسان مخکې رالېږلي وو ځکه دیارجان چې کوم د فوج مشر و که نه هغه خپل فوج راغونډ کړو وسپنه په وسپنه ماتېږي توره په توره باندې ماتېږي عربي په عربي ماتېږي. موږ ته چې دا کوم 15,000 عربیان راغلي ده چې مرتد شوي د عربو نه تللي د هغې سره ملګري شوي وي دوی هم عرب دي او دا هم عرب دي نو لومبې به د عرب د یو بل سره جنګ کوو. تاسو به ښه په ارام سره ناستې تماشه به کوئ دا 10 لاکه فوج نو دا کوم 15,000 عربان چې موږ له راغلي دي دوی به د دوی سره جنګ کوي نو که دا 15,000 یې واړی ووجل نو بیا به دا 10 لاکه فوج جنګ شروع کوي بیا به دوی جنګ شروع کوي. نو هغې طرفه 15,000 کسان راغلي هغه کسان چې کوم مرتد شوي د مسلمانانو نه او د دې زر طرف نه ورته ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه د خپلو صحابه کرامو صفونه جوړ کړو. دا دیارجان د فوج چې کوم د عیسایانو د فوج مشر د خپل مرګري راوغوښتو د مسلمانانو ته ووایه که نه دا غریبانان دي وږ دي د دوی سره څه شی شته دی نه لږ لالچ وله ورکه او وایه ورته چې دومره څیزونه به درکړو زه په خپله مخه باندې جنګ څه شي نه کوئ. هغه ورته وایي ټیک ده. دغه کس راغی او د چغه وواله غالبا د ده جبیل نوم او داسې عجیبه نوم یې و دی راغی نو د چغه وواله نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی مطلب دا چې څوک جنګ له راغی ابو عبیده ابن جراح رضی الله استه اوخته او ورغی. روایتو کې راځي وایي دواړه یو بل ته دومره نږدې شو چې د دواړو اسونو د یو بل د شونډونه بوی کړو دومره نږدې اسونه ودرېدو. ابو عبیده ابن جراح نه توره راویسته چې دی جنګ له راغلی هغه ورته وایي جنګ نه کوم ګزار مه کوه روغې له راغلی یم کفار ای کافرو ته وایي وایه څه وایي وی زمونږ مشر وی دیارجان چې د هرقل بادشاه د طرف نه حکم دا دی چې د مسلمانان چې څومره مشران دي 100 دیناره به وله ورکړو
جوړې جامې بوله ورکو تخفي ډالۍ بوله ورکو جنگ مکوئ ځئ ځاله مدینې منورې ته موږ ته شام پرېږدوئ ځئ په خپله مخه باندې او دا تخفي ډالۍ والی ځئ دلته جنګ څه کوئ او که جنګ کوئ نو موږ 10 لکه کسان یو تاسو 10,000 کسان یې نو هسې مرئ نو جنګ څه له کوئ نو دا تخفي والی او ځئ ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه فرمایل موږ ته زموږ پیغمبر 3 خبرې څو خبرې کړي دي 3 خبرې موږ ته کړي اوله خبره راته دا کړې ده چې دوی ته ووایه چې مسلمانان شي نو که اسلام وروړو جنګ در سره نه کوو اسلام راوړئ د کافرو ته اسلام خو نه راوړو دا خو کېدی نشي دویمه خبره موږ ته زموږ پیغمبر دا کړې ده چې جزیه به ورکوئ ټیکس به ورکوئ ښه په ذلت سره به ټیکس ورکوئ نو ټیکس به راکوئ بیا در سره جنګ نه کوو ټیکس ورکوئ نه ټیکس موږ څه شي له درکوو زموږ ملک ته موږ تاسو ټیکس درکوو درېیمه خبره زموږ پیغمبر دا کړې موږ ته چې جهاد ورسره کوئ بیا جنګ ته تیار ای کافرو ته زه خو روغې در راغلم خو تاسو خامخا په خپل ځان وجنئ نو بیا مړه ښیئ بیا مړه ښیئ بیا ترې واپس شو دا کار دې ته وایي غیرتي مسلمان ښه غیرتي مسلمان دې ته واپس شو ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه 3 فوجونه تیار 3 صفونه تیار کړي دي خالد بن ولید رضی الله عنه فرمایي ابو عبیده دا 3 صفونه دې څه تیار کړي دي وی دا مې دې تیار کړي چې هغه طرف ته 15,000 کسان مونږ 10,000 کسان او قرآن وایي چې یو مسلمان به د 2 کافرو نه تخت یو مسلمان به د 2 کافرو سره څه کوي جنگ کوي نو هغه 15,000 مخې ته راغلي ما ته 1,000 مخې ته کړي دي یو په 2 جنگي ګونو خالد بن ولید رضی الله عنه فرمایي زما خدا مشوره نه ده زما خدا مشوره نه ده دا تاسو کړی دي پستا مشوره څه ده زه درته خبره کوم مونږ 10,000 کسان یو هغه 15,000 کسان نن مونږ جنگ وکړو څه وکړو جنگ وکړو او د 10,000 کسانو د 15,000 کسان وجل مړی کړو ما خام شو دا ټول کافر مونږ وجل چې دا مونږ وجل کنه نو سبا خو مونږ ستړي یو جنگ نشو کولای نن ټول اوس به جنگ کړي سبا خو جنگ نشو کولای زمونږ ډیر بهادر یو ډیر نه رانیو سبا بیا جنگ کوو هغه به 2 لکه پوج نور د مرو باسي سبا بیا جنگیرو 2 لکه پوج سره هغه خو لم ملکو کما خا پر هغه ملکو کنه نو په 3 ورځ بیا جنگ نشو کولای کنه بیا به ستړیو زمونږ ډیر نه رانیو په 3 ورځ بیا جنگ کولای شو په 3 ورځ چې جنگ کو 2 لکه پوج هغه بیا نور راوستو نو په 3 ورځ کوم چې جنگ وکړو هغه 2 لکه هم لکو بیا هغه څخه نور شاته نور پوج نو دا خو د جنگ طریقه نه موږ تر څو پورې د 10,000 کسان جنگو هغه لس لکه پوج د ختمېدو نه دی ابو عبیده رضی الله عنه ته فرمای استا سره د سو کوزه تسوای نو خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایل زب د 15,000 کسانو مقابله په 10 کسانو کوم د 15,000 کسانو مقابله په 100 تنو کوم په 10 کسانو به کوم ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه فرمایل دا خو نشي کېدی دا څه کوي دا د عمر رضی الله عنه خط نه دی لیدلی چې هغه کې سری کړی چې زما صحابه کرام کو به ځای شهیدان نه کوي دا خو د نبی اسلام صحابه کرام سي شهیدان کوي خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایل کو دا 10 کسان زه هلاکوم شهیدان کوم لومبه به زه شهید کېږم ی 10 کسان سره به اول زره وانیما ابو سفیان رضی الله عنه فاسدو وی خالد دا څه کوي د 15,000 کسان مقابله په 10 تنو کوي دا څه کوي خالد رضی الله عنه غوسه ورله وی اے ابو سفیان په جاهلیت کې ډیر بهادر وي دا څه د بوزدلې خبرې دي شروع جاهلیت کې ډیر بهادر وي دا څه د بوزدلې خبرې دي شروع کړو ما ته چې دا څه کوي ابو سفیان رضی الله عنه فرمایي بوزدلې نه کومه خو چې ته 10 کسان 15,000 کسان ته مخامخ کوي نو بیا کم از کم 15 کسان ورته مخامخ کا څو ته مخامخ کا نو یو تن په 2 یو تن په 0 بشي نو تاسو به 15 تنه هغه به 15,000 کسانی نو یو تن په مقابله د 100 کسانو کوي د 0 کسانو کوي خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایي زما مشوره خو د 10 کسانو خو چې تاسو واش 15 کسان جزء 15 برزان سره واخلم 15 به عالم نور صاحب کرام ته تاسو ټول شاته شي صرف 15 تنه تراويستل او اول आवाज یو کو خالد ابن ولید رضی الله عنه یا عبدالرحمن ابن ابي بکر کم زره د ابو بکر روز وی چرته دی پاسته عبدالرحمن رضی الله عنه فاسدو وی عکرمه ابن ابي جهل کم زره د ابو جهل زي عکرمه رضی الله عنه دا مسلمان شوی وګوره ابو جهل زوی دی او بیا داسې د بهادری جنگونه کړی دی په دې جنگ یرموک کې بیا شهید شوی دی په دې غزا کې بیا شهید شوی دی وی عکرمه کم زره عکرمه پاسه وی داسې یو نومي اغستو دای د ځان سره مرګري کړو صرف 15 صحابه کرام ځان سره مرګري کړو ورته هغه طرف ته 100 کسان دي 15,000 کسان دي جنگ شروع شو دې طرف 15 کسان د مسلمانانو خالد ابن ولید زما مرګري دي هغه طرف 15,000 کسان جنگ شروع شو جنگ کېدو صحابه کرام تماشا کوله سیټ ولاړ دي تماشا کوي بس دومره پته ولګي چې ډېر ټایم تیر شي کنه یو صحابي د دې غنی نه راوځي داسې سیټ په اسمان سیټ ته داسې راوځي نو مسلمانانو ته پته ولګي چې زموږ مرګره پکشته دي نو خو 15,000 کسان کې د 15 ته پته لګي خدا سي چرته یو مسلمان به دې سیټ ته په اسمان ووت نو چې دوی مرګره ولې زموږ مرګره پکشته جنگ شروع دی خو چې دا مخامې غونډه ټایم شو کنه نو صحابه کرام یو مرګره خپل نه لیدو
چې یې ونه لید کنه مسلمانان ډیر سخت خپه شو. ابو عبیده رضی الله تعالی مسلمانانو ته وویل زما غ شپېته صحابه کرام شهیدان شو، زما غ شپېته مرګري شهیدان شو، ځان ته و چې اوس په حمله کوو. ابو سفیان ورته خبردار حمله ونه کوي، تاسو د خالد بن ولید خبره نه اورېدلې چې کوم مړ شو کو واپس راځو خو موږ پسې باندې راځي، په موږ پسې به یو تن راځي، ته موږ ټول شهیدان شو موږ پسې باندې راځي. تاسو سره خبره نه ده یاده مزه پس. صحابه کرام ډیر سخت خپه دي. په دې دوران کې ګوري چې خالد بن ولید رضی الله عنه ستر استمانه په اسور دی روان دي او سمرګری ورسرم دي راورسېدل چې د مسلمانانو خواله راورسېدل. خالد بن ولید چې خپل مرګري وشمارل صرف 60 کسان دي ورسره، شپېته تنه سره څو کسان دي 60 کسان. چې اسنه راکو شو کسان وشمارل چې 60 کسان دي، اسمان ته داسې وکتل او په جړا شو، سخت و جړل. الله زه به تاسو څه جواب درکوم چې تاسو زما صحابه کرام دې شهیدان کړو؟ الله زه به عمر له څه جواب ورکوم؟ عمر به و چې زما صحابه کرام دې شهیدان کړو؟ زمانه خو سلوي ختنه صحابه کرام ورته زه به څه جواب الله له ورکوم؟ عمر له څه جواب ورکوم؟ په جړا شو. چې په جړا شو ابو عبیده رضی الله عنه ته ویلو ما سره سل کسان قربانه ولا نور سره سل کسان مرګري کا، زه نور دکېږم، زه تر هغه پورې نو دکېږم تر څو چې د خپل سلوي صحابه کرام بدل نه راغست. ما سره سل کسان قربانه ولا مرګري کا، سل تنه نور پاسې دل چې کله پاسې دل ګرمي در لکی سو خبر ها سل تنه ځان سره نور مرګري کړو. چې سل تنه نور مرګري کړو ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایي وی خالد تستړی شوی، خالد تستړی زه هم لکم تمزه قسم په الله زه بزم، زه کو ارزم رستلم زه بزم، دا سلوي کسان بزر اولم یا به دغه لاشونه شهیدانو جوسی براوړم او یا به بدل اخلم. سل کسان ور سره شو دی روان شو چې میدان جنگ ته ورسېد کنه نو 15000 کافر مردار کړی دي، په شپېته تنه سو کسان مردار کړی دي. دا د الله امداد دی، ورنه په شپېته تنه سره 15000 چرګانو نشي حلالولې، په شپېته تنه 15000 چرګانو څوک نشي حلالولې. 15000 کفار صرف شپېته صحابه کرام مردار کړی دي، 15000 کفار مردار کړی. او چې غیر چاپیره او کتل خپل مرګري پکې لټول نو لس ګلان پکې د شهیدانو صحابه کرام پیدا کړو، لس شهیدان پکې د صحابه کرام پراته دي، د ګلان پراته دي. او هغه روچت کړو صحابه کرام لاره ولېګل، دا هغه جوسی روچت کړي هغه ولېګلو خپل مرګرو لا. اوس شل دلو او لس نور شو، لش نو سوتنه شو 10 تنه بیا سورتي 10 بیا ورکتي 10 کسان رانه شهیدان شي بیا په جړا شو، 10 کسان رانه بنديان کړی دي، قیدیان کړی دي. صحابه کرام ته ویل رڼاګانې ولګو شابه چې زو پس هم دا 10 کسان براولتي زه چې زو پس رڼاګانې ولګولې روان شو. چې روان شو په دې کې ناسا په د اسونو د خپو आवाज را دوی چې ودرېدل وای کتل نو هغه صحابه کرام را روان دي چې را رسیدل وشمارل 25 کسان را وی تاسو چرته تل مې وسه پورې ولې نه وای چې کافر شکست خو موږ په هغه پس روان نو په دې دشت کې غرول په دې دشت کې ته نورم ډیر شمردار موږ په هغه پس تلیو نو 25 نور رالو نو سو پاتې شو 15. اوس 15 صحابه کرام دا بنديان شو. په دې کې زرار ابن ازور رضی الله تعالی عنہ، زرار ابن ازور رضی الله تعالی، دا زرار ابن ازور رضی الله تعالی ډیر عجیب صحابي و. زرار ابن ازور دا پهلوان و په مسلمانانو کې ښا کو د شام د فتح تاریخ وګورئ نو پکې ډیر زیات کردار د زرار ابن ازور رضی الله تعالی عنہ او د خالد ابن ولید رضی الله تعالی دا داسې صحابي د پهلوانو د مقابله ته شپېته پهلوانان وروتل د کفارو طرفنه، هغه یو په یو جنگ کې ده کنه دغه طرف شپېته وروته دي طرف د یواز او چې د په شروع کړ چې اتل لستی مردار کو نه نور وخت دا داسې صحابي زرار ابن ازور رضی الله عنه او دا داسې بهادر صحابي وکړه چې د به جنگ ته وته نو د کمیس ویس زغره وینا چې د کمیس په میستو کمیس په لاره ورتاو کو نو چا ورته دا کمیس ونیو باسي دا دې د پاره وباسم دا کافر به وای چې د کمیس تلان د زغره چولې دا نو دا کمیس زکو باسم چې په بدن می څه شته دی نه نو چې دوی باندې خډ ډاډه حمله کوي چې دا کافر په مخ ډاډه حمله کوي چې راشه په بدن څه شته دی نه چې ډایرک را باندې حمله کوي. دا سي په الله باندې توکل وو ویزه چې په وس په باندې ځان ساتم نو په الله باندې ور ځان نه ساتم نصغر بدن چول بربند بداسي وته دومره خو دې بهادر صحابي زرار ابن ازور او د خور وا هغه په دې غزا کې شامل و ها دا اغه نو خوله بنت ازور رضی الله تعالی دا د خور وا او دا دومره بهادر خزه چې په دې غزا کې د زنانه بګلستر مردار کړو خور اور داسي بهادر